السلام علیکم ناظرین، زه ایمن ورزیب ستاسو په مخ کې یو نوی ویډیو سره نن زه تاسو ته د مولانا فضل الرحمن باره کې څه ویډیو خول غواړم چې ما په نیټ باندې وکړه، ډاونلوډ مې کړ، ما چې خپل ملګرو سره شیر کو. د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم قریبي ملګری مولانا صاحب اوس په تاسو وګورئ. دا مولانا فضل الرحمن صاحب باره کې یعنی حقیقت بیانوي. نو هغه دغه خبره کوي چې مولانا فضل الرحمن ته ما وویل چې تاسو عمران خان باندې څنګه دا فتوا لګوئ چې دا د یهودیانو ایجنټ دی، یعنی یهودي دی، دی خو ته وایي یهودي دی که نه. نو په دغه باره کې ورسره د هغې اختلافات شروع شو چې یاره ته څنګه په چا باندې داسې بغیر تحقیق نه بغیر څه وجه نه ته هغه باندې الزام لګوي چې دا د یهودي دی، یهودیانو ایجنټ دی. نو د هغې باره کې ډېر ښایسته بیان یې کړی دی او ډېر مزیدار طریقې سره یې خبره وکړه. نو بیا د هغې د عمران خان په ګروپ کې شامل هم شو. هغې بیا د عمران خان په ګروپ کې شامل هم شو، هغې ته حقیقت پته ولګېده. نو ځکه د عمران خان ګروپ سره یو ځای شو او ورته یې وویل چې یاره دا خو ډېر ښه انسان دی او د ملک لپاره ډېر مخلص دی. نو دې د وجې زه غواړم چې دا ویډیو تاسو سره شیر کړم او تاسو وګورئ، خپل انا مسله ترې مه جوړوئ. زما هېڅ قسم پارټۍ سره تعلق نشته، خو زه صرف یو حقیقت چې کوم ما ته مخې ته راځي به تاسو په مخ کې زه بیانوم او بس وګورئ چې تاسو ویډیو خوښه شوه نو خپل ملګرو سره شیر کړئ او زما یوټیوب چینل فخر نوخار هم سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ او دا وګورئ چې خپل صرف د ویډیو حقیقت باره کې به سوچ وکړئ. دا وګورئ ویډیو کې څومره حقیقت موجود دی. موږ خپل پارټیانو بیس پسې ګرځو، زما دا پارټي زما دا پارټي، خو هر طرف ته هر شی او سیټ ته کوي او د ملک باره کې او د اسلام باره کې سوچ وکړئ. دا ویډیو وګورئ، تاسو به امید کوم چې خوښه شي او تاسو ته په دې کې به ډېر انفارمیشن وي. مولانا صاحب دا خبرې په خپل ځای باندې صحیح دي، خو یو جماعت چې هغه تاسو ورته جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ وایي، هغې همیشه چې دی د ابتدا نه عمران خان ته د یهودیانو ایجنټ ویلی دی او ستاسو سیاسي سفر هم په دغه جماعت کې تیر شوی دی. خپل کارکونانو ته، خپل فالورز ته، خپل حمایتیانو ته به دا جسټیفیکیشن څنګه ورکوي چې دا سړی اوس د یهودیانو ایجنټ نه دی؟ دا داسې ده چې د جمعیت علماء اسلام په اندروني صفونو کې په دې خبره باندې اختلاف رایه پیدا کېده. اختلاف رایه وه چې بغیر د تحقیق نه داسې جمله ویل چې هغه جمله د سړي اسلام او د ریاست سره وفاداري مشکوک کېده، بغیر تحقیق نه نه پکار. لہذا مولانا فضل الرحمن صاحب ته ما په خپله یا زموږ نورو ډېرو ملګرو دا وینا وکړه چې ته دا کومه بیانیه چې ته اعلانې، دا بیانیه د ملک د جمعیت علماء اسلام پالیسی ساز ادارې ته وړاندې کړه. هغې ته جنرال کونسل وایي یا ورته مرکزي مجلس عامل او مرکزي مجلس عمومي وایي. مولانا فضل الرحمن صاحب د دې نه انحراف وکړو، دا خبره پالیسی ساز ادارې ته نه وړاندې کوله. چې نه وړاندې کوله نو موږ د اولې ورځې نه د دې خبرې سره خلاف، تر دې حده پورې چې یو وارې مولانا فضل الرحمن صاحب ما ته دا خبره وکړه چې د عمران خلاف ته زما ملګری نه. ما ورته مولانا صاحب داسې نشي کېدی، زمونږ چې ته به امیر یې، ته په یو لار روان یې او زه په بل لار روان یم، دا خبره غلطه ده. البته دا ده چې زمونږ د اکابرو د علماو سیاسي روش داسې نه دی پاتې شوی. کوم روش چې ته کې شیخ الهند محمود الحسن رحمت الله علیه د زمونږ د سیاسي فکر اولنی او بنیادي ستون د استاذ دی. دا د مکې مکرمې نه د خلافت عثمانیه په زمانه کې چې هغې خلاف برطانیې جنګ کو، په دې وخت کې د مکې مکرمې نه گرفتاره شو او 3 کاله د مالټې په جیل کې تیر کړه. چې کله واپس راغی د ټول هند علما راجمع شو او د ده نه د انګریز خلاف فتوا وغوښته. نو ده په هغه وخت دا خبره وکړه چې فتوا به زه نه ورکوم، فتوا به مفتي کفایت الله ورکوي او دا به ځکه زه نه ورکوم چې زه د انګریز خلاف په اعتدال نه، لهذا زما د خولې نه یا زما الفاظ به داسې وشي چې به بې اعتدالي پیدا کړي. نو ده د فتوی ورکولو نه انکار وکړ. اوس مولانا فضل الرحمن صاحب چې په خپله د افتا په درجه کې نه دی، لیکن داسې فتوی ورکوي چې د هغه فتوو زمونږ سیاسي موقف هم زخمی کوي، زمونږ علمي کردار هم زخمی کوي او زمونږ سیاسي روش چې دی دا هم زخمی کوي. لہذا موږ د اولې ورځې نه د دې خبرې خلاف وو. چا چې بټو ته کافر وي
بیا هغه بټو هغه پیپل پارټي د جمعیت علما اسلام په اتحادونو کې پیور جماعت وګرځېد لہذا دا چې نن کومه خبره سړی کوي او سبا بیا نشي سپورټ کولی دا زمونږ روش نه دی دا خالصتا د جمعیت علما اسلام موقف نه دی دا د مولانا فضل الرحمن شخصي موقف دی چې د کمې هغې په خپله تردید کړی دی تاسو وګورئ د هغه نه سلیم صافي تپوس کوي چې تا دا خبره څنګه کړې ده چې دا د یهودیانو ایجنټ دی نو هغه وایي دا زما سیاسي ناره ده اوس دا سیاست به د جمعیت علما اسلام سیاست به مبني په دروغ وي د دې دروغو ضرورت څه پیدا شو او پارلیمان ته د دې د رسېدو دپاره دا دروغ ویل دا به شرعا جایز وي او که ناجایزه وي نو موږ د دې خبرې سره د اولې ورځې نه اختلاف کړی دی او نتیجه دا رال چې جمعیت علما اسلام صفونه چې دی دا تقسیم شو لیکن دا ناره قبول موږ نه کړه مولانا صاحب انو اوس دا راته ته ووایه چې د اسټبلیشمنټ سړی تی او که شیراني دی دا خبره به واضحه کوو انشاءالله دا داسې خبرې نه دي چې ته به وایې بس اسرائیلي کا بس اسرائیلي که دا د پتو کیسه دې ختمه ده خو زما محترم وروڼو دا خبره به معلومه و چې شیراني له د اسرائیلو نه پیسې راغلي دي او که تا له د حکومت د بدلولو دپاره د روس په دوره باندې امریکا دونه غصه شوه چې هر چاته دروازه خلاصه کړه او تا ورمنډه کړه او د هغې په جولۍ کې کېناستې که نیتا وې دا اسمبلي چې کوم دی نو دا څه ده د څه وې چې دا اسمبلي څه ده جالي ده که جالي نه ده دا اسمبلي جالي وه که جالي نه وه او چې شهباز شریف یې صدر که دا اوس جالي ده ته به نه نوی دې دې ووایي چې دا پروسه کال جالي وه نو اوس جالي ولې نه ده چې ستا خبرې ډېرې دي ما خو تاسو ته ویا زه ټولې اورم او په زړه مې لیکلي دي خو ډېره زیاته ګرمي ده او ما توحیدي صاحب ته مې ووایي چې نوره ګرمي پیدا نه کړي ځکه چې ماحول به نور ګرم وي نو بیا خو به غرغنډه کېږي نو انشاءالله په دې به کار کوو که خیر دا ټول ملګري او په دې کار کوي که خیر